ډوما کافر کم وخت کې ودرېدی؟ ډوما کافر موږ چې کتابونه ګورو تاریخ ګورو هغه خو زوړ استوګن دی د دې ځای د دې تپه مازی او تپه سنځی د دې زوړ استوګن ډوما کافر سیاه پوش کافر ورته بعضې تاریخونه لیکي. خو بیا چې وروستو کتابونه ګورو نو هغه د دلزاکو هم اثر دي د هغې د زمانې خلک دی. دلزاک د شهاب الدین غوري سره د علاقو ته راغلي وو دلته قاضیان او دا کلي دا هغې آباد کړي دي. رستم هم دلزاکو آباد کړی دی، شهبازګړ هم دلزاکو آباده کړی، ګلیاړ هم دلزاکو آباده کړې ده، دغه شانتې نور کلي. خو دغه دلزاک د دې سیاهپوش کافر نه متاثره شو، هغه خپله ژبه پښتو چې کوم ده نو هغه هم هغې له بیا صحیح نه ورته هندکو غونته ژبه هغې بیا وې او د هغې رسم و رواج نه هم هغې متاثره شو. په هغې کې په هندو کې کافرو کې هغه ودونه هم هغې وکړو. نو دا وروستو چې بیا کوم پښتانه رالل دلته یوسفزي راللو د یوسفزو نه او د دلزاکو نه مخکې هم دلته پښتانه په دې ایریا کې پښتانه بلکل په دې ځای وو. متراوي ورته وایي. تواریخ حافظ رحمت خان دي لیکلي، دا 1500 کې دا تاریخ لیکلی شوی دی. نو د هغې نه مخکې هم پښتانه د کابل نه نه دي راغلي، داسې خبره ده. داسې خبره ده او دا خو هلته څه وخته پره دي پاتې کېدلو په کابل کې. او د دې اصل ټکانه او اصل جای سکونت چې کوم دی نو هغه کوه هندوکش او کوه سلیمان او د دې دا لمنې دي پښتون. نو دا بیا دغې لیکلي لا بخش یوسفي او نور مورخین چې دي د تیمور دي او د دې نه مخکې چې کوم چنګیز خان دي یا تاتاریان راغلي وو نو دوی د دې غرونو نه وشړل، د علاقې د دې نه خوشې کړې دي، هلته لړلو پښتانو څه پاتې شو هلته لړلو چې کوم د ټینګ شو کوم چې وداسې راغلي وتښتېدلو. د ډوما کافر سره بیا چې کوم دی نو خونسالاک او خونسباک د دې غذاګانې کړي دي او دا علاقې د دې نه خوشې کړي دي، اوزګاري کړي دي. دا د اکبر باچا دور و، د هغه نه پس د هغه د اولاد زمانه وه، اورنګزیب شو، دا نور راځي ورپسې تر دغه پورې دا جهادونه شوي دي، شاهجان تر زمانې پورې دا شوي دي 1700 دغه 1600 احمدشاه ابدالي پورې. اخونسالاک دا ځمکې اوزګارې کړې، اوزګارولې د پسې به مغول هم خطونه رالېږل. هغې کوم باچا و د مغولو په وخت؟ شاهجانو باچا ورته خط رالېږلی د غالبا چې تاریخ مرصع هغې ورته څه په خط او دغه د هغې ذکر کړی دی. روشن خان د هغې تصویر باقاعده د خط اخیستی دی پارسی کې او د هغه په کتاب کې هغه موجود دی. د روشن خان ډېر کتابونه دي. خط کې مضمون دا و دا لیکلي و چې ته د یوسفزو علاقه کیسه کې نوم د دې یوسفزیو په دې کې دا ګجرانو او ماړانو په دې کې هر رنګه سیدانو اخونخېله هر رنګه خلکو خو بس نوم یې دغه دی پورې نښتی و، هغې به ورته دا وې. نو ته وي دغه دی د یوسفزو په علاقه کې څه کې دا باغیان خلک دی او زمونږ علاقې ته راشه، مغولو علاقې ته راشه، یعنې کومه چې مغولو راج کړی ده که نه د مغولو پې حکومت دی دې باندې د مغولو حکومت کله به و کله به نو برای نام د علاقو باندې هغې حکومت دا علاقې ازادې پاتې شوي دي. که ډوما کافر هم نو په هغې چا حکومت نه دی کړی، که پسې پښتانه هم په هغې چا حکومت نه دی کړی. دی غالبا چې هغه ټایم دی خټوک علاقه کې و، د ده پلار د خونسلاک بابا پلار هغه په خټوکه کې ښخ دی. دا یو ډېر لوی مجاهد و، یو ډېر لوی عالم و. عالم په دې باندې و چې د کومه فتاوه ده شاه اسماعیل شهید چې په دې علاقو باندې سید احمد سعید و خلک چې د سید بادشاه وي د هغه حکومت په دې علاقه باندې راغی 1826 کې او خلکو هغه ته خلیفه وویلې پښتنو خپل خلیفه وګڼو. اکبر شاه بادشاه چې کوم دی خلکو ته اکبر بادشاه هم وایي، دا اکبر بادشاه د سوات د بونیر بادشاه و، هغه د خپله بادشاهي پرېښوده، زموږ خلیفه سید احمد سعید دی هغه بادشاه شو. نو هغې چې فیصلې کولې نو هغه به د اخونسالاک بابا په فتاوه باندې به هغې فیصلې کولې. د دې نه به باقاعده برای اخیسته کتاب و دې سره دی مړ و دی نو هغه کتاب و هغې سره د تقریبا چې 4 کتابونو نومونه خو بحر الانصاب دی، بل دی 4-5 کتابونه سیوا کتابونو تصانیف د دې شته دی د غازیانو د غزاګانو چې د کومه کومې غزاګانې کړې د غزان له یو کتاب دی کتاب الغزا ورته وایي. د هغې پوره ذکر او روحاني تړون کې قاضي عبدالحلیم اثر کړی دی او دې باندې ډېر لیکل هم شته دی کتابونه. ډوما کافر سره دی بیا جنگ راغی، جګړه ورسره وزغلو. ډوما کافر سره جنگ په دې د دې راغلی دی او ډوما کافر سره پښتانه دي په ملګرتیا کې دا نور یوسفزي جنګېدلي دي. د ډوما کافر دي کې یو ښځه وه راني به یې ورته راني و د هغې نو هغې سره غالبا چې د کالو خان واده وکړه بیا که دې کې یو تن و د دې سره واده وکړو نو د هغه اولاد ته راڼېزي وایي، هغه د هغې راني نسل دی. شاید هغه مسلمانه کړي یا چې هر څنګه یې د اخونسالاک دا فتح کړی و په غنیمت کې دغه بیا دې ته میلو شوه. دې ته
دا اخون درویزه ورته اخون چالاک او اخون سالاک چې سره هم لیکي خو دا سالاک دی هغه دا لیکلي وو چې اوس دی وي زمونږ پیر له مناظرې له راغی بونیر ته هغه وایي چې زه به دې سره څه خبرې وکړم ما کتاب کې ذکر کړی دی څه سپک الفاظ هغه استعمال کړي دي په دې کې اخون درویزه ښه سړی یم او چا دپاره ښه نو سخت الفاظ یې بعض ځایونو کې استعمال کړي دي لکه بایزید روخان ته هغه پیر تاریک وي پیر روخان ته دې ته هم داسې ستغې سپورې ویلي دي دا دوه وروڼه وي راغلي د اخون سالاک خپل نوم اکبر شاه دی او د اخون سباک خپل نوم چې کوم دی نو عمر دی نو اکبر شاه او پیر عمر دا دواړه وي پیران دي د یوسف زو د دې علاقو ته مونږ له بونیر ته د هغه له مناظرې ته راغلي وو هغه څه تپوسونه د هغې کړي څه لیکلي پې کړي څلور کرښې یو ځای لیکلي بل ځای په یو مخ لیکلي دي په تذکرة الابرار والاشرار فارسی کې هغه کتاب دی ما وایي چې زموږ د دې بړوچ خوا کې یو کلی ملندری ورته وایي د ملندری یو قبرستان دی چې هغه ډېر زیات په غټ تعداد کې دا قبرستان چې دا اکبر باچا په هغه وخت کې په دې علاقه باندې تېره شوی و د هغه ځان له وي خپل یو دین اکبر الله جوړ چې زموږ د دې خلکو دغه خبره نه وه نو دا مونږ اورېدلي دي چې د دې دا اخون سالاک بابا په دغه وخت کې دې سره هم دلته کې یو غذا شوې ده په جګړه شوې ده او په هغې کې په 3 ورځو کې 8000 کسان مړه شوي دي بیربل دره چې ورته وایي څوک د بیرمل دره وایي دا د نوي کلي باندې د بونیر نوي کلي دا هلته چکدره باندې د مغولو پوج راغی زین خان د اکبر باچا د پیو شریک ورور هغه یې مشرک ول نور جنرالان هم پکې وو بیربل هندو هغه هم پکې وو نور کسان هم پکې وو دوی داسې په دې نوي کلي باندې په دې بونیر هغه علاقې دي وواله سره راغله یوسفزي زمونږ ټیکس او دغه نه ورکوي دا پښتانو دا سره راغله په دې راکوش ول دغه ځای کې ملندرې باندې او سر ملنګ باندې کوم چې معصوم بابا خاخ دی که نه په سر یې ملنګ دی دغه یې نه سر ملنګ جوړ شوی دی غر په سر پانی ډال باندې راکوزېدل یا دغه ځای کې د نوي کلي کې دي دا پښتانه ورغلي دي په خپلو کې هلته جنګ شوی د یوسفزو مغولو سره دې په دغې درو کې دی را تښتېده دې دغه ځای کې په تېښته باندې مړ دی اوس د دغې تفصیلات پکار دي چې د دې څه تفصیلات خو کتابونو کې سم چې کم جرنل د پښتنو وو اخونخېل هم پکې وو کې شک نشته خو دا وروستی ده دا بلکې د اخون شاید چې د اخون د ځوانۍ خبره وي اخون د ځوانۍ خبره وي که نه دا 1500 بیربل درې باندې ما یو ډاکومنټري شته دی زه تللی وم هغې کې ما کیمره ګرځولې ده هغې کې سره تاریخونه ما ویلي دي اکبر باچا زمانه دی کې بیربل مړ شو سر یې پکې وخوړل لاش یې میلاو نه شو نو اکبر باچا هغه وخت کې اټک په کلا کې و جړل یاره چې ما د بیربل هغه لاش وروړه چې زه د هندوانو د رواج مطابق اوسېږم اول هغې ورنه کړه خو ختم و چا ته پته لګېده دوریا شو چې د اسپې د لاندې راغلی و چې دا بلا مړي وو که نه په هغې کې پته د هغه نه لګېده اکبر باچا دومره غوسه شو چې هغه ټوډر مل رولېږه او د پښتنو علاقې امین خان هم ورسره او د پښتنو علاقې اکثر اوسېدلې هغې بیا ډېر سخت جنګ وشو د هغې نه پس نو بیا هم برای نام په دې کې زه تاسو ته یو اضافه کوم چې موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي د دې خونخېلو یو نیکو سبحان شاه بابا نومې سبحان شاه چې په اټک کې دوی چې کله دا خلک په مخه واسته دي دا فوج نو دي زموږ دا خلک پسې اټک ته ورسېد جنګ له اټک کلي خوا کې سبحان شاه بابا هلته کې شهید شو خپلې مور ته په خوب کې حضور شو چې دلته کې ما د دې ځای نه ستاسو لرې کړئ هغې مور ورته وایي چې تا به مونږ په خوب کې وایي چې تا به زه څنګه پېژنم وایي چې زما د پاسې یو مرغۍ راغلې او ټاکې راګړې مړه پراته ده هغه سبحان شاه پسې مور ځینې کسان لړ د بېړوچ نه و هغه یې د دغه نه راواغسته او اوس هغه منډو بابا وایي هغې ځای ته منډو بابا وایي هغه چې کوم مزار چې کوم دی اوس منډو بابا په نوم باندې مشهور په اټک کې اټک کې نه دی بېړوچ ته یې راوړو زیارت مې راوتو دلته قبرستان دی ته زیارت مې په قبرستان کې د هغه په منډو باندې هغه باندې بیا پاسه منډو جوړ کړو هغه وخت کې مشرانو هغه منډو باندې مشهور منډو بابا سبحان شاه بابا نوم دی اوس هغه ځای کې دغه اوس هم شته اوس هم دغه مزار دا شاته چې کوم مزار ښکاري په دې ګړۍ د پاسه کوم چې د اخون سالاک بابا د نسل آباد کړی شوی بېړوچ چې زوړو د ده څه نوم دی د ده نوم موږ ته خپل چې څومره معلوم مولرم بابا ورته وایي ګړی به دا ما ته مولا ایرم ښکاري دا به هم داسې مولا ایرم دا نوم ورته موږ یاد چې زیات په ګړی باندې مشهور دی دا چې کله دې نه شفټ کېده که نه
دا ځای ګوره دا اوس غر دی که نه په دې ګوره دې غر کې خاوره هم موجود ده دا مخامخ ځای دی کنستې شوی دی لکه دې کې دې ځای باید دې ښخ کړو دلته کې دا ځای دغه ډېر خو چې دغه ځای یعنې دا دغه خو به دلته ښخ کړو خونسالاک د نسل نه دغه نسل دی خونسالاک بابا د نسل نه دی نه بیا خونخېل ښکته دی سمې ته کوشو دی بیا خو چې څنګه دا دغه مسیو خونساله بشرا وي تاسو برولي اوسئ بشره ښکته خو اوبه هم نشته خو د اوبو د ډېره وي نو هغه ورته بیا دغه ځای کې چینه کې تاسو چې کومه وختي وي دوا کړی امسۍ وله هغه چینه روانه وه او د هغه دومره په د خدای پاک چې هغه اوبه دومره زیاتې چې ځای نه مونږ ښکته پټیم چې اوبه کوو او دلته صرف دا اوبه دي په دې وخت کې عمده اوبه دي ښه دلته کې خوړو نیر نه نور څه نشته همدا اوبه دي دې اوبه د خلک دی بورینګونه خلک اوس لکه کوي اوس بور کوي لاندې اوبه شته تقریبا لکه دا اوبه دوړ دي په آی وخت اوس خو خلک خور شو کله هغه ځای ته ورسېد که نه 300 کال دي وشو دې د 300 کال وشو اوس خلک خو د آبادي زیاده شو نو اوس خلک بوره کویان مویان خپل سکني د ځای په وخت کې د دې چیني نه غیر چاپېره دا کلی پروت و هم د دې نه باید خپل د اوبو ضرورت پوره کړو اوس چې اوس خو بګې بور شته او بل د بهړوچ کې دننه په ځمکه کې د اوبو په دې ریا کې ډېرې نږدې هم دي اوس کوی کې ډېر نږدې دی د اوبو نو څومره ته پکې دي اوبه ډېرېږي بل د آبشار چې دی دا آبشار دی دا په دغه کې ډېرې شي په بارانونو کې د اوبه ډېرې شي هغه هم بیا پکې تباه اوس زیات اکچوال شام و دام او 12 میاشتې اوبه همدا جاري د دې چینې بهیږي دا میان چې کوم دی دا چې کوم مړ شي که نه لکه یا واړه وولي یا څه په دې ساتي مسله راشي مایع مړ شي نو چې دا بل څوک خوریم نه بغیر د میاګانو نه دی نه بل خونخېل نه بغیر بل څوک دا خونخېل چې وي نو دا هغې وي راوړي او هغې بیا خوري دا د دې نیکه دغه دی لکه ډېرو خلکو ټرایانې وکړلې خو لکه هغې لپاره دا ناکام شو بس دا یو عزت او کرامت دی چې دا دې خاندان له غازیان دي که نه غزاګانې کړي دي کاکا هغه دین راوړی دی دا د هغې برکت دی د دین دا تاسو ما وختي وي چې دومره دې ځای کې دومره برکات دي دې کې د جګړه د بهن مینهوالې تر اټانو پورې 8 کاله جګړه جوړه شوې ده په دې بهړوچ باندې په دې غره کې مخالفین ناست وو زموږ د خونخېلو دا کلی په هر څنګه ویشتې په هره مسله باندې خو دې ځای کې څوک هم نه لګېدلي نه په کور کې څوک لګېدلي دي دا اوسنۍ خبره ده زړه خبره ده دا ټول علاقې ته پته ده چې په دې باندې ښه پوره هر قسم غټ اختیار استعمال شوی دی په دې بهړوچ کلي باندې خو په دې کې یو ماشوم نه ځای شوی بلکې یو ځناور پکې هم نه ځای شوی دا خلک به هم ګرځېده او ځناور به هم ګرځېده فایرنګ به هم کېدو نه لګېدو دا یو معجزه ده 8 کاله په دې باندې جګړه شوې ده الله پاک یې بس حفاظت کوي الله پاک حفاظت او موږ دا مخالفین وي چې موږ په دې باندې حمله کولې دي بهړوچ ته چې دغه یو پوینټ چې دی چې ته دغه وایي زیارت بڼ وایي چې هلته ورسېدو موږ بالکل سترګې تورې زیارت بڼ زیارت بڼ ورته وایي زیارت بڼ ورته ولې وایي دی یو زیارت دی بس دې وجه خونخېلو نیکه پکې یاره ما له خو د هغې پوره نوم اوس پته نشته اوس ما ته چې وایي چې د هغې څه نوم و هغه مشر نوم اغوستی تام دا چې دی که نه چې دلته موږ راورسېدو هغه په خپله څنګه مخالفین وایي وایي موږ سترګې تورې شو یا موږ سلیدل نه او موږ باندې د هر ځای نه ډزو نو هغې کې د وګوره معجزې ته اوس وکړ ای راغلو هغې دومره شکست وخوړ چې وسلې هم پاتې شوې د هغې د خلک ونیولې هم شو او د صرف لږ تعداد کې خلک وو دا یو معجزه ده موسنۍ ده معجزه او چې دې قوم ته څوک هم بد ګوري نو په خپلو ګوره څوک بد ګوري هم تباه کړي یا که د بار نه ورته څوک ګوري نو بس هغه هم خرابېږي تباه کړي دا یو معجزه ده چې دې خونخېلو سره دې خلکو دا چې کوم مخالفین دا ډېر زورورو یا ډېر پیسې ورسره ډېر اپروچونه وو بیا نه اپروچ کار کوو نه پیسو کار کوو دا به یو معجزه رهي دا بس الله پاک دې حفاظت کوو الله پاک دا جون خان نه مخکې دلته کې مخکې د دې سره چې دغه د حساب دی خو نشته نور دې سره جون خان به دا اوس 1917 کې یا 1920 لګ بګ مړ دی د دې نه مخکې د دې خلکو هېڅ تاریخ د عدل د خښ دی مخکې د دې سم تاریخ دی مخکې نشته څوک چې دې کوم خښ دی مړې خو چې مخکې دی وی نو دې به دلته کې خامخا دې څه خبره میرابا امداکوټ کې دی هغه ټول هلته امداکوټ هغه نه مخکې نشته څوک لکه دا تا د صوبانشاه با چې یادوم دا مغلو دور دا زموږ په موږ سره په شجره کې دی چې د هغه زمانې دی او د ده قبر کچر دی دا چې دی نه یو 2 کیلومتره